3 دا 4 او دا 5000 دا 5000 روپۍ دي او دا چې دی نو دا به ته د دې ملګرو د طرف نه او د دې خپل وروڼو د طرف نه چې دی نو دا قبولي منظوري کړي. اختر را روان دی، ځان له په اختر لسو کړي. الله دې والا خیرات قبول کړي. الله دې والدین ډېر څه ورکړي چې دوی ما سره هیلپ کړلی پوه شئ. او بله خبره دا ده چې تاسو زمونږ دپاره دومره لرې نه کړان کړلی که نه، زه هم دومره دغه کوم چې لکه تاسو زمونږ دپاره دومره کړان کړلی شکریه ادا کوم. ډېره مننه، ډېره شکریه. الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکي او رحم کوونکي ذات دی. قدرمنو کتونکو، که یو طرف ته وګورو نو لاک ډاون شروع دی، که بل طرف ته وګورو نو زمونږ دا معاشره د غربت په یو داسې سمندر کې ډوبه ده چې د هغې سمندر نه راوتل هم ډیر زیات مشکل دی. په دې معاشره کې غربت ډیر زیات دی. زمون کوشش وی چې په دې معاشره کې څومره هم غریب ولس دی له موږ ځان ورسو او هغه غریبانان کم چې یو طرف ته د لاک ډاون د وجې نه خراب شو او بل طرف ته په هغې دومره غربت دی چې هغې غربت د لاسه هم د هغې ژوند ډیر زیات په مشکلاتو کې پروت دی. قدرمنو، د نن نه څه وخت مخکې موږ د یو معذور ورور، کم معذور ورور چې موږ سره په څنګ کې ناست دی، دی له موږ یو پروګرام ریکارډ کړی. په هغې پروګرام کې د دې هغه معذورتیا، د دې هغه غربت او د دې هغه ستونزې، د دې هغه تکلیفونه موږ تاسو سره وړاندې کړي. ستاسو هغه مینه محبت و، ستاسو هغه خلوص و، د الله پاک احسان و چې په هغې اواز اوچتولو باندې دې رور سره ورور دی دپاره 50,000 روپۍ چې دی نو مالي مدد کړی دی، مالي تعاون یې کړی دی چې دا معذور ورور دی چې د ده به پې ژوند اسان شي. نن موږ دې رور سره راغلي یو، د دې هغه امانت به هم دی ته حواله کوو، دې سره به یو څو خبرې اترې هم کوو چې دی څه ویل غواړي او نور د دې په زړه باندې څه ارمان دی. حکیم ورورو، د ټولو نه اول خو زه تاسو ته د دې خپلو ملګرو د طرف نه چې دی نو سلام پیش کوم چې تاسو الله پاک چې دی نو په دې عمر کې تاسو له الله پاک دومره صبر درکړی دی او دې صبر سره چې دی نو تاسو خپل ژوند هم ډېر ښه تېروئ. الحمدلله زمونږ ژوند خو ښه ښایسته دی او په دې د الله لاک لاک شکر دی. دا د ملګرو څه مدد کړی دی، ستا دپاره 15,000 روپۍ مدد یې کړی دی. نو ته به دغې وروڼو ته چې دی نو دعاګانې کوې. 3 دا 4 او دا 5000 دا 5000 روپۍ دي او د دې خپل وروڼو د طرف نه چې دی نو دا قبولي منظوري کړي. اختر را روان دی، ځان له په اختر لسو کړي. الله دې والا خیرات قبول کړي. الله دې والدین ډېر څه ورکړي چې دوی ما سره هیلپ کړلی پوه شئ. او بله خبره دا ده چې تاسو زمونږ دپاره دومره لرې نه کړان کړلی که نه، زه هم دومره دغه کوم چې لکه تاسو زمونږ دپاره دومره کړان کړلی شکریه ادا کوم. ډېره مننه، ډېره شکریه. او دا ستا په موږ باندې فرض دی، په موږ باندې دا ستا حق دی. انشاءالله ضرور به کوو، بیا به هم کوو، بیا به هم کوو. الله خو قدر وکړه، قدرمن شئ، الله خو مخ رابوه. آمین آمین. کتونکو ته به څه ویل غواړئ؟ کتونکو ته دا ویل غواړم چې دا وګورئ لکه چې زما څه حالات دي. زموږ د کیمرامین صاحب به د دې د حالات بیا هم تاسو ته وښیي چې د دې د کم حالات دي. د دې د لاسو ته هم تاسو باقاعده کتی شئ او د دې دغه لاس چې دی نو دام چې دی نو بالکل دغه دی کار نه کوي. دغسې د دې د خپې دي، دې ته د ګرځېدو مسله هم د دې نه مخکې هم تاسو ته موږ یو وړوکي شان ریکویسټ کړی و چې د دې دپاره که څوک هم داسې دې سره مدد کولی شي. د ویل چیر چې دا غریب ورور د ده په زړه یو ارمان و چې یاره زه پې موز او دس لزم راځم چې ما ته دا تګ راتګ ډېر زیات اسان وي. نو قدرمنو، د ویل چیر بندوبست هم کم ملګري دې دپاره کولی شي نو ویل چیر بندوبست هم وله وکړئ. ویل چیر ښه دی که نه چې ګرځې پکې موز له به ځي او موز او دس به کوې او دې ته به دعاګانې کوې. دعاګانې به ورته کوم او چې زه یې چلولی شم لکه دا شانتې بالکل به ته به چلولی شي که نه.
صحیح ده انشاءالله. او دعاګانې به کوې او په دعاګانو کې به د خپل وروڼه ډېر زیات یاد ساتي. صحیح ده؟ ډېر یاد به یې ساتم. الله دې وله عمر ډېر کړي. اوس هم سره ستا او سره زمونږ ټول مؤمن امین. او هغه وروڼه په دعاګانو کې ډېر یاد ساتئ چا چې تاسو سره مدد وکړو او چا چې ستاسو د دړ او ستاسو د تکلیف او ستاسو د حالات ولیدل او ډېر زیات زړه کې درد راغلو نو هغوی ته هم ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ. الله دې وامه خرابوي نه. الله دې ښه کړي په وجود ما او دغه شانتې ما. حکیم زاده دا راته ووایه په زړه باندې د سا ارمان دی چې هغه زموږ د کتونکو سره وړاندې کړي او هغه ارمان ستا پوره کړي. په سر باندې اختر هم راغلو او ارمان دې څه دی په زړه باندې؟ په زړه مې دا ارمان دی که نه چې مونږ کره لکه د اوبو کمی دی پوه شې کوې موې نشتی وام چې دا وکنو چې اوبو بندوبست هم تاسو له وکړي. اوبه د لرې نه راوړئ؟ اوبه دغه ځای دی خو لکه زنانه دي که نه دی خو انشاءالله وبشي. الله به خیر کړي. قدرمنو دا زمونږ حکیم زاده رورو چې دی په خپلو په لاسو باندې معذور او ستاسو هغه مرسته او تعاون دی سره د دې د دې کور د حالات هم زه تاسو ته ښیم چې دوی څومره غریبۍ سره مخامخ دي. نو قدرمنو تاسو به د دې د کور د حالات هم باقاعده لیدی شئ چې د دې د کور د حالات دا څومره خراب حالات دي. یو خو تاسو وګورئ د دې د کور د میدان چې دی نو د حالات څنګه دی. د حالات هم ډېر زیات ګړبړ دی او ډېرو سختو سره مخامخ دي. همدغه شانته تاسو ته به د دې د نور سیسټم هم موږ ښایو. باقاعده تاسو لیدی شئ دا وګورئ د غریبۍ دغه کورونه وي چې په دې غریبۍ په دې کورونو کې دا ژوند ډېر زیات مشکل وي. همدغه شانته که وګورو نو دې خوا تاسو وګورئ دام دی چې دی نو د دروازې او د دیوال د وجې نه چې دی نو دام د دې د کچن چې دی نو دام باقاعده دغسې پروت دی. نور هم د دې مالي حالات ډېر زیات ګړبړ دي. څوک هم چې دوی سره د ورور سره ودرېږئ د الله د رضا دپاره دوی سره مرسته وکړئ تعاون ورسره وکړئ او انشاءالله تعالی بیا به موږ د ورور له راځو بیا به هم راځو. داسې خلکو سره ودرېږئ د الله د رضا ورسره مرسته تعاون وکړئ. په رب ذوالجلال مو سپارم چېرته چې مو صاحباد اوسئ په خپلو دعاګانو کې بلالوفا یاد ساتئ. وي مشه نصیب د هغه خلکو خندا مشه نصیب د هغه خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي. والسلام ان پاکستان زنده باد.